ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حاضرین مرګرو همزولو مشرانو کشرانو دا الله مهرباني ده چې په دې مسجد عثمان پنځپیر کې زمونږه کشر سلمان مولی صاحب د قرآن کریم درس کوي خدمت کوي دا الله کتاب خی او دغه زمونږه مرام او مقصد دی د اویاو پنځاویاو کالونه چې مونږ وایو عوام قرآن زده کي د سکوله د کان زده کي د کالج زده کي د یونیورسټو زده کي یو وخت به راشي چې دی نه به الله لوی لوی افسران جوړ کي او دی به په ښو ښو عهدو باندې ولګي دا به د قرآن عالمان وي په قرآن به هم پوهېږي سکول به هم ویلی کالج یونیورسټي به هم ویلي نو د دی د لاندې چې بیا کومې محکمې کوم خلک وي نو دی به اصلاح شوي او دی به په هغې باندې بیا د قرآن او د سنت مطابق کارونه کوي او په دې طریقه باندې به د عمل سمیږي همیشه لپاره آبادې د بنیاد نه کېږي د ارې نه کېږي چې هغه صحیح وخېږي او صحیح کېښودی شي نو بیا په هغې باندې چې آبادې کېږي نو هغه آبادې هم صحیح او هغه مضبوطي او چې کله هغه صحیح نی بنیاد صحیح نی نو که هر څومره څوک آبادې وکړي چتونه جوړ کړي و یو څو ورځې بعد په هغې کې چاودې شوي هغه کور او هغه ځای هغه روانېږي او خرابېږي د لوډسپیکر له دا مخ لګا پاله کړم بیا به شور نه کوي نو هغه ځای روان شي په هغې کې دراړونه راشي چاودې راشي یو شاعر وایي خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا میں رود دیوار کج
چې ترکان ړومبی خښته کږه کېږي نو بیا تر چت پورې هغه آبادۍ چې رواني نو هغه کوږ رواني نو بنیاد کېښودل او بنیاد سم کېښودل دې سره ملک سمیږي او معاشره سمیږي او چې بنیاد رواني نو چارې آبادۍ نه سمیږي او آبادۍ کېږي د بنیاد نه او روانۍ کېږي د چت نه زمونږ او د نورو جماعتونو فرق هم دا دی چې هغوی اقتدار والا کرسۍ والا وزیران شي بادشاهان شي نو د بره نه به قانون نافذ کوي او ملک به سم شي من وایو چې نه د بنیاد نه کار وکوي او خلک سم کوي نو هر څه به سم شي د دې معاشرې د سمولو لپاره د دې جوړولو لپاره هغه اصل کارو چې هغه حضرت شیخ القرآن شروع کړی و چې بنیاد سم شي عام خلک ولس سم شي نو هر څه به سم شي او که ولس خرابي نو بیا نه پولیس سمیږي او نه بل سمیږي او نه ملک سمیږي ولس نه د بنیاد نه کار کیږي او دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنیاد نه کار کړو الله چې هغه ته لاره ښودله نو هغې هم ورته دا ویلي وو اقرأ باسم ربک الذي خلق ولولا په نوم د رب ستا هغه ذات چې پیدا کړی د مخلوقات اقرأ باسم ربک الذي خلق دا الله په نوم باندې ولولا چې هغه مخلوق پیدا کړی دی او نعمتونو کې هم الله چې ذکر کوي نو اول قرآن ذکر کوي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان مہربان ذات الرحمن علم القرآن مہربان ذات وی خود قرآن لرا علم القرآن وی خود قرآن لرا لوی نعمت د قرآن خودنا ذکر کړی دا داغینا رستو اللہ وی خلق الانسان وعلمه البیان انسانی پیدا کرے او بیا دتا د بیان طریقہ خود لیدا نو اصل شے اگر د خدای کتابو ننو بدی دائی کہ بچو د خدای کتاب ختم کرے ختم یو کا ماوتا بیا د سارا شروع کرا زکا کہ دنیا کے چاند تپوسو کی چھ ما داغ طریقہ اخایا غنار اخایا چھ سوال دس بینزل سوکال مخ کی آغا لارد رشد و ہدایت ہوا او اوسم آغا لارد رشد و ہدایت دا نو آغا بوئی قرآن دے قوانین بدلی گی دخل کو اصول بدلی گی دخل کو بادشاہان بدلی گی وزیران بدلی گی وہ قرآن بدل نشو او دیو جنا اللہ وی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لام بقد داخل کر دے
او قدی بسیگا د ماضی داخل کرے دے مانا دے قسم پائدہ گئنو اللہ وی لقد انزلنا الیکم کتابا تحقیق سراما تاسو تا منگا تاسو تا کتاب را لے گلے دے سنگا کتاب دے دے کسو کہانیوں کتاب دے نا سنگا کتاب دے صرف تاریخ کتاب دے دے کسو کتاب دے نا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم منظر دا کتاب رانے کے لئے چاہی کستا سو پندہ و نصیحت دے دا پند کتاب میرا لے کے لئے دا نصیحت کتاب میرا لے کے لئے نبی اللہ وی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تاکلون وستاسو پندہ و نصیحت دے نو تاسو کی عقل نشتا تاکہ سوچ و فکر نشتے تاکہ عقل نشتا عقل واخ لائنی کتاب باندے زان پوا گئی او دا کتاب ہوئی سوک درتا ہوئی اللہ درتا ہوئی او اللہ پیغمبر پاک تا ہوئی چه دی خلقو توا عقل در کی نیشتے ماغو لرتا دا پندر نصیحت کتاب را لے گلے ہو افلا تعقلون وکم قسمنا من قریت کانت ظالمتا وانشانا بعدا قوما آخرین ستاسنا موکی میڈیر قومنا پیدا کریو اگورا دا غی انجام اگورا چاہی دا اللہ دا حکم خلاف ہوگا دا پیغمبر خلاف ہوگا دا غی انجام سے شتباہ برباد شو نو کدا اللہ دا کتاب تابداری دی نکڑا دا اللہ دا کتاب نوافتی جون با دی تباشی قرآن کی اللہ وہی وَأَنَا أَتْلُوَ الْقُرْآنِ ما تا حکم شده چلو لمبا قرآن لرا او کرگوڑے پاسا داو کرگوڑے اوچت کے بارے کا شور جوڑ کرے ہو نک کینی غق دیو وانا ادلو القرآن ما تا حکم شده چلو لمبا قرآن لرا کاربا بدائی دا اللہ حکم راتا دا دے چزبا خلقو تا قرآن واما قرآن با خلقو تا خیمان نو پیغمبر دیرو خیار سڑے ہو او چاگتا اللہ دا دی حکم کرے چھ خلقو تا قرآن خیا نو نم چی او سڑے قرآن خی جا دا پیغمبر اگا کار کئی پیغمبری میشن اگا داو چھ خلقو تا قرآن خیا و با قرآنی پوکا من چی موسکو نو با موسکو منگا دکا وایو اہدنا صراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ منگا کلک کے بنے گا لار باندی پا قرآن باندی نچے او دس دے کڑے دے او مخ دے خانہ کابیتا دے لاس دے پنامہ باندے تردی او جماعت کی اولارے او دعوائی دینا صراط والمستقیم اللہ منگا کلک کے بنے گا لارا او گیا منگ دانے گا لارا نونے گا لارا سشے ہو ہم منگ وارو یو ورو کی سبق وی استاد و سبق خو بیا دیورو ناغو دا کډی لار چې و دا ډیره لوی و
اهدنا الصراط المستقیم منګه د کډی په لار کلک کا دغه هغه لوی لار ورغوي ګندا لوی لار دا یادای نه صراط مستقیم سره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله ویدا قرآن زمانه غلار دا د دې تابعداري وکړي نو معنا دا یې د صراط المستقیم کله کې موږ په قرآن باندې مسکه دا وای او بیا قرآن ته نه کې نه او نه قرآن ته کې هر سره ټیم شته سکول لشته کالج لشته یونیورسٹی لشته فوٹبال لشته والیبال لشته کرکٹ لشته او قرآن لدیم چا دا ٹیم ورکڑیو قرآن لدیم یو ٹیم جدا کڑیو چه پدی کی بس قرآن یاز دا کوم یا بخیمه دا لوبی او دا خوال الگ کئیو او گیمونه خشه دی سره صحت کئی منگا خپلا دی لنڈی تا ورا منڈی والے فوٹبال لا کبڑی و کولا منڈی بوالے خوار سرا قرآن اموی دانا چه تا قرآن پریدا و بدا کی تا کارو آیا چه یا تش کرکٹ دے یا تش فوٹبال دے یا تش والیبال دے یا کبڑی دا اگا کواغا بخبل زائدی اغم پریدا او یو خبر آتا بلا ان کوم گوره کم الگ چه گیمونا کئی کبڑی شو کی دو فوٹبال شو کی دو والیبال شو کی دو کرکٹ شو کی نو آگا لوفر نہیں بیا دیر کمی چاہ لوفر کی آگا خبرو گیمونو سر سوچی آسا بچے نوے آگا کوا خوار سرا قرآن موائی او ٹیم قرآن لے موارکا چه دا ٹیم میں دے سبق دے دا میں دے قرآن دے پدی ٹیم کی بزر قرآن وام یمان دے اللہ بخی یو رضی دے سکولنا چٹ راڑ نوی ورطا لکلیو چه پلار راوالا پلار با دی رازی ضرور دا شاہ منصور دی دا کی سکولو چلارم ناغیوی دیل کمزور دو سرطا ہوم ورک پکار دے نموی چه تا نتا پوسو کو چه تا دلا ٹیوٹر ساتلے کنا نماو دا دا تا پوسو بتانا سکو زی تالا راولی کم شپک گھنٹی در سر پسکول کی ناس تھی فیس اللہ در گوما دا تلو راتو انتظام میں کڑے نو چې دې پیل شي دا خو بس تا نه تپوس کوم چې شپږ ګنټې تاله درکړې وي تا د سره کار ولې نه کړ ته ما نه تپوس کې استاد مې بزانه ریان کړ ما ته وایي چې مونږ وایي چې ما نه مونږ نه سکول دې دې لرالیم تو ته سبق وخی چې راشي نو بیا به دې جمعات کې سبق وایي دانا چرے ورد شپیہ ترازدہ کے سران خطے دے ببل کار نہیں مائے اما چرے پہل چیزو بتانا تا پوس کم تب امانا نکے بیا را پس سوال جاب نہ کڑے اگر تو ایک ملتا چاہوی چی پلار تا دے سوال جابو کا الگ سکول ڈالے گا کالج ڈالے گا یونیورسٹی ڈالے گا گیمونو لے لے گا خدا تا پوس نے ان کو چی قرآن لطلے ہوئی کرنا سبق دی ویلے ہو کنا جمعات تتلے ہوئی کنا مجھ نکڑے ہوئی کنا ناغبا دنیا ہم خی او داغبا آخرت ہم خی او دادا اللہ احسان دے زمین دیکھری کی داشتے الکان با کرکٹ ہم گئی ترجمہ کی با ہم ناستی کبڑی با ہم گئی ترجمہ کی با ہم ناستی ہاں یونیم بدبخت ہے یعنی اکثر باسی دی چه قرآن موئی ورسر اخبرے لوبی ہم کئی دی الگ سڑے چه لوبی نکئی جاو ما سے بیخوان دا بیکارا ہونی ہے ما تصوف کوئی دا وڑو کے زمانگا دیر روانکارے دے دم پہ واچو زواتو ہم چه روانکارے نہیں جاڑو وڑو کے ندے وڑو کے خوائی دیتا چه روانی منڈی تاڑی بوئی خوار سر با ادبو می
ورسره به سبق هم وایي. نموز کې موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم. الله موږ په قرآن کلک کا، الله موږ په عبادت کلک کا، الله موږ په تابعدارۍ د پیغمبر کلک کا. نو پریکټیکلی غي صراط والذین انعمت علیهم دا کسانو په لاره هم کلکه چې تا په نعمتونه کړي دي. او داسې هم نه کله کله په نعمتو شي خو بیا ګمراه شي، بیا په غلطو لارو سر شي. نو نه چې هغه نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، چې هغه نه چې غضب پې شوی دی، او چې هغه هم نه چې هغه حیران او پریشان وي. الله دې موږ او تاسو په قرآن کلک کړي، او الله دې موږ له په قرآن استقامت راکړي. ګوره انسان دې ته نه وایي چې دی به بالکل فرشته وي. فرشتې ځان له صفت دی، د انسان ځان له صفت دی. انسان نه غلطۍ هم کېږي او ښه کارونه هم کوي، خو چې غلطي دې وشي نو غلطي ورته وایي، معافي غواړي، بیا یې نه کوي، د الله نه معافي غواړي. موږ ټول انسانان یو، خو که موږ قرآن سره تړلي یو، قرآن زده کوو، قرآن ته کینو، د قرآن خدمت کوو، چا چې دې په وجه الله زموږ ډېر ګناهونه معاف کړي او په موږ الله خپل رحم او مهرباني وکړي. او دا خو د الله احسان و. کم سوچ چې د شیخ القرآن و چې د پښتنو بچي دي دین زده کړي، د پښتنو بچي دي قرآن زده کړي. نو الحمدلله ثم الحمدلله نن زموږ په دې کلي کې د پښتنو بچي، د پښتون قام بچي که هغه د هر نسب سره تعلق ساتي، نو هغوی درسونه کوي، هغوی قرآن زده کوي، هغوی قرآن ښیي. الله دې موږ د دې نعمت نه نه محرومه کوي. سلمان مولوي صاحب په دې جومات کې خدمت کوي، قرآن ښیي او د قرآن خدمت کوي. الله دې نور هم په دې کار کې برکت واچوي. او دا محلي والا چې دوی ورسره ملګرتیا کوي، دوی مرسته کوي، الله یې دا د خیر او د برکتونو ډک کړي. او الله دې زموږ دا کلی د دې خیرونه نه محرومه کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ دا څومره ملګرو چې قرآن ختم کړی دی، الله دې ټولو کورونه د خیرونو او برکتونو ډک کړي. څومره کسان دې ځای ته راغلي یا غوږ یې ایښودی دی، الله دې ټولو ګناهونه معاف کړي.